السلام علیکم ملګرو. عمران خان یو ځل بیا سرخورو شو. د عمران خان په حق کې یو ډیره غټه ګواهي مخې له راغلې ده او د عمران خان چې څومره هم مخالفینو یې مخکې نه شکست تسلیم کړی دی او هغه یې ویلي دی چې عمران خان ته موږ شکست نشو ورکولی. بل طرف ته جهانګیر ترین الیکشن کمیشن نه د بیټ نشان هم غوښتی دی چې ماله دی د بیټ نشان په الیکشن کې راکړل شي. بل طرف ته عمران خان نه اهلي ختمولو دپاره د عمران خان وکیلانو په یو ډیر غټ قدم اوچت کړی دی. په های کورټ کې درخواست جمع کړی چې د عمران خان نه اهلي دي ختم کړی شي او عمران خان په حکم د پی ټی آی او چې څومره هم مطلب رهنما دي ایله عمران خان حکم کړی دی چې تاسو باقاعده جلسې شروع کړئ عوامو سره رابطه کې شئ. جی د حوالې سره نوی اپډیټ دار چې لومړنۍ جلسه به چېرته وي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل شهباز شریف د عوامو منځ ته تللی چې هلته شهباز شریف خپلو عوامو خپله حلقه کې عوامو ډېر زیات بېعزته کړی دی. ډېرې زیاتې بد ردې شهباز شریف له ویلې شوي دي چې د هغې په وجه د نواز شریف واپسي هم کینسل کېدی شي. جی په دې ټول اپډیټس باندې به تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله خو د عمران خان حوالې سره خبره کوو چې عمران خان په حق کې چا ګواهي ورکړې ده او عمران خان څنګه خپل مخالفینو ته شکست ورکړی، څنګه د عمران خان مخالفین مخکې نه شکست تسلیم کو او وویل چې عمران خان ته موږ شکست نشو ورکولی. دې حوالې سره هم اپډیټس دي. څنګه چې تاسو له معلومه ده چې عثمان ډار یو پرون بله ورځ تقریبا د عمران خان خلاف ډېر غټ بیان جاری کړی و چې د 9 مۍ واقعیت شاله د عمران خان لاس ته 9 مۍ واقعیت چې څومره هم شوي 9 مۍ حملو ماسټر مایند چې کوم دی عمران خان دی د دې ټول پلانینګ عمران خان په زمان پارک کې کړی او دې دپاره باقاعده هغه نوجوانان چې کوم د هغې ذهن سازي کړې وه دا الزامات ټول عثمان ډار په عمران خان باندې لګولي یو انټرویو کې جي لایو انټرویو کې دغه ټولې خبرې شوي وي چې د هغې په وجه د هغې نه پس بیا د عثمان ډار مور مخې له راغه او هغې څه بیان جاري کو او عثمان ډار ته جواب ورکو چې مطلب عمران خان په دې کې بېګناه دی. خو اوس د پی ټی آی یو رهنما فردوس شمیم نقوي په قرآن شریف لاس کېښودو او دا ګواهي ورکړه جي چې عمران خان موږ ته تشدد دپاره هېڅ کله هم څه وینا نه ده کړې. موږ عمران خان هېڅ کله هم تشدد دپاره نیو اکساو کړي او عمران خان دلیر او ایماندار لیډر دی. عمران خان پارټي زما ډومبنۍ او اخرنۍ پارټي دا د فردوس شمیم نقوي بیان دی جي چې د عمران خان پارټي ما 27 کاله مخکې جوین کړې وه او زه امن پسند پاکستانی یم او پی ټی آی هم یو امن پسند جماعت ته جي او نن نه پس که زما هر قسم بیان د پی ټی آی خلاف یا د عمران خان خلاف راځي نو د هغې مقصد به دی چې دا زما مجبوري ده او په ما باندې به ډېر غټ پریشر نو هله به زه د عمران خان خلاف بیان کوم یا به د پی ټی آی خلاف بیان کوم جي. دا ټولې خبرې هغه په قرآن شریف لاس کېښود او دا ټولې خبرې یې وکړي جي. بل عمران خان ته مقابله کې چې کوم عمران خان چې کومه مقابله ده د عمران خان مخالفینو ویلي دي چې عمران خان الریډي ګټلې ده او موږ شکست تسلیم کړی دی. د عمران خان مخالفینو شکست تسلیم کو. اوس د جهانګیر ترین پارټۍ د سوشل میډیا دپاره 60 کسان 80 کسان برتي کړي دي چې هغوی به په سوشل میډیا باندې د عمران خان خلاف پراپیګنډه کوي، مختلف پوسټونه به کوي. نو هغه 80 کسانو خپلو کې یو میټینګ کړی، خپلو کې یو اجلاس کړی دی. دغه سوشل میډیا انفلوئنسر په دغه اجلاس کې دا خبرې کړي دي چې د عمران خان خلاف پراپیګنډا موږ ته نقصان راکوي. یو طرف ته خو موږ له تنخوا ملاویږي د جهانګیر ترین له طرفې، خو بل طرف ته که موږ د عمران خان خلاف ډېرې پراپیګنډې کو هغه عمران خان نشي خرابولی، عمران خان ته هېڅ قسم نقصان نشي ورکولی ځکه عمران خان دی جي. د جهانګیر ترین پارټۍ مخکې نه شکست تسلیم کړی خو بل طرف ته یې الیکشن کمیشن نه د انتخابي نشان بیټ ډیمانډ هم کړی دی چې موږ له د انتخابي نشان بیټ میلو شي. یو طرف ته پی ټی آی نه مطلب بیټ نشان اخیستو دپاره جهانګیر ترین استحکام پاکستان الیکشن کمیشن کې رجسټرډ هم شو او د بیټ نشان هم د الیکشن کمیشن نه غوښتی دی. دوی د بیټ نشان ځکه غواړي دوی وایي چې کیدای شي په دې بیټ نشان موږ له کامیابي میلو شي. ډېر خلک په ای به ناپوهه وي او بیټ نشان به زمونږ وي، موږ ای به وایي چې موږ اوټو عمران خان له ورکو او هغه به موږ ته راکړي وي جي. پرویز خټک هم تاسو له معلومه د خپل پارټۍ نوم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ایښلی. یو طرف ته دا د عمران خان د پارټۍ کسانو جي عمران خان نه بیل شو، عمران خان پسې بیانونه، عمران خان پسې بد ردي او بل طرف ته یو دغه انتخابي نشان غواړي او بل دغه د پارټۍ نوم په خپل پارټۍ باندې کېښودی جي. دا سیاست دی زموږ د سیاستدانانو. بل طرف ته عمران خان په حکم د پی ټی آی د جلسو کولو فیصله کړې ده او اوس عمران خان خپلو وکیلانو ته دا پیغام ورکړی دی چې تاسو ورکرز کنونشن سټارټ کړئ او جلسې شروع
وکړي، عوامو سره رابطه کې شي. په دې د پی ټی آی رهنما ډي سي لاهور ته یو درخواست هم لیکلی دی چې موږ ته د جلسو اجازت ملو شي او موږ غواړو چې په 15 اکتوبر لیبرټي چوک کې 9 بجې ماښام جلسه وکړو، ځکه نورو پارټو الریډي جلسې شروع کړي دي. نو پی ټی آی ته هم د جلسو مطلب اجازت ملو شي. آیا تاسو څه وایي؟ پی ټی آی ته د جلسو اجازت ملو شي؟ ما سره په کمنټ کې ضرور خپل رائے شریک کړئ، ځکه تاسو له معلومه چې د عمران خان نوم ایشتل، د عمران خان جنډا عوام مطلب چې روباسي گرفتاری کیا د غي نوم ایشتل، د عمران خان په نوم پابندي، په جنډا پابندي. نو جلسه خو ډیره غټه خبره ده. د جلسې اجازه زما په خیال ډیره مشکله ده چې اوس د حالاتو کې د عمران خان پارټي پی ټی آی ته ملو شي. جی بل د عمران خان نااهلي ختمولو د لپاره د عمران خان وکیلانو یو ډیر غټ قدم اوچت کړی دی. جی توشاخانه کیس کې تاسو له معلومه ده د عمران خان سزا الریډي معطل شوې ده، خو د عمران خان نااهلي لا نه ده ختمه. نو د عمران خان نااهلي ختمولو د لپاره د عمران خان وکیلانو په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړی دی چې د عمران خان نااهلي دی هم ختمه کړل شي. بل طرف ته شهباز شریف ته خپل حلقه کې عوامو ډېر بد رد ویلي دي کې د شي په دې وجه د نواز شریف واپسی هم کینسل کړي، ځکه د واقعي نه پس د نون لیگ اجلاس شوی دی او په دغه اجلاس کې د نون لیگ رهنما شرکت کړی دی او دا تجویز ورکړی دی چې نواز شریف د فلحال پاکستان ته واپس نه راځي، ځکه عوام چې کوم دي شدید غوسه کې دي د مهنګۍ په وجه باندې، او عوام کې د شي د نواز شریف هم دغه رنګ بیزتیو کې څنګه چې د مریم نواز جلسه فلاپ شو ورپسې د شهباز شریف بیزتیو شو، نو دغه رنګ نواز شریف هم عوام نه قبلایي. نو هغه دا تجویز ورکړی چې نواز شریف د فلحال پاکستان ته نه راځي، نو د پاکستان ته دراتلو د نواز شریف چانسز چې کوم دي ورځ تر ورځې ختميږي. جی دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه. جی والسلام.